که بنده د کور صفائی کوي نو د هغې دپاره ورځ او شپه مقرر نه ده. صفائی دا د دین سره الطهور شطر الایمان، دا صفائی دا د ایمان حصه ده. نو د ایمان حصه دی د ورځې تر و تازه ساته او د ایمان حصه دی د شپې تر و تازه ساته. بعضې خلک وی اکثر زنانه تپوس کوي چې د شپې یا د ماښام بانګ نه پس جارو وهل ښه نه دي. ولې ښه نه دي؟ د ورځې جارو وخه، د شپې خو چې د کور ګندګي وینې نو صفا کولې هر ټیم چې وي کول پکار دي. بیا د جامو د وینځلو ورځ راشي نو بعضې زنانه وي د نغې په ورځې مینځه، څوک وي د چهارشنبې مینځه. نو چې دا نغه او چهارشنبه پکې کې نو دا به په کومه ورځ وینځل وي؟ تا نه به نن غوستې شي او ته به چهارشنبه یا نښه ده. د جامو د وینځلو لپاره وخت نه دی مقرر، د شپې مینځلی شي، د ورځې مینځلی شي، د نښې او د چهارشنبې مینځلی شي. کومې ورځې مشهورې چې مینځه په هغه ورځ وینځه جامې. د جامو په وینځلو کې څه قباحت نشته. د هفتې دا اووه ورځې دي، د اتوار نه په هفته باندې ختمیږي. دا اووه ورځې دي دی کې هره لحظه کې ته جامې وینځې، عبادت ته ثواب دی. بیا د کور نه دیوالونو او چتونو نه جال ختمول دام عبادت ته. الطهور شطر الایمان، صفائی د ایمان برخه او حصہ ده. د کور نه جالې صفائی دام عبادت ته ثواب دی. نه دې لپاره میاشت شرط نه وي د سفر په میاشت کې جالې مسنډه پیریان پکې، دا دروغ دی. پدې کې هیڅ قسمه نقصان نشته. صفائی کړي دروازه وکړه، کړه شپې صفائی د عبادت ته ثواب.